بعضی سیزونه داسې دي چې د هغه یو خاص او اهم او قیمتي څیز سره تعلق پیدا شي نو هغه بیا بختور او قیمتي شي. په عام معاشره کې د قرآن عظیم الشان سره چې د کوم څیز تعلق پیدا شي نو بیا مونږ د هغې عزت کوو او هغه ښکلو. یو عامه کپړه ده، څوک ترې صافي جوړه کي، څوک ترې ځان له کپړې جوړې کي، څوک ترې رومال جوړ کي، پوزه پې صفا کوي، او بعضې خلک یې د قرآن عظیم الشان نه راتاو کي او د هغې غلاف ترې جوړ کي. نو چې کله مونږ قرآن ښکلو نو دا غلاف هم ورسره ښکل کړو. او بعضې لرګي داسې وي چې خلک ترې کرسۍ جوړه کړي نو د پاسه پې کیني، او بعضې ترې میز جوړ کړي خوراک پې د پاسه کوي، او بعضې داسې لرګي وي چې د هغې نه د قرآن عظیم الشان دپاره ټپیانې جوړې شي. نو چې کله مونږ دا قرآن عظیم الشان په هغې باندې کیدو نو مونږ د هغې د پاسه خپه نه اړوو، د هغې عزت او قدر کوو. تعلق یې د قرآن سره جوړ شو. نو الله کریم د رمضان باره کې فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان مبارک ډیره بختوره میاشت ده ځکه چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. د قرآن د نزول دا برکت و چې رمضان یې ځان سره بختور کړلو، او الله کریم د قرآن د نزول د برکته دې میاشت ته وایي شهر الله، دا د الله میاشت ده. ټولې میاشتې د الله دي لیکن د دې نسبت د الله د کلام سره راغلی دی. نو فرمایي چې شهر الله، دا د الله میاشت ده. او بل ځای کې الله کریم فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، دا قرآن ما بختوره شپه کې را نازل کړی دی. د قدر او د عزت په شپه کې دا قرآن ما را نازل کړی دی. نو قرآن الله رب العزت کلام دی او د دې اول نزول په وم اسمان د پاسه په لوح محفوظ باندې شوی دی. ټول قرآن عظیم الشان دا د روژې میاشت وه او د شب قدر شپه وه چې الله رب العزت دا قرآن عظیم الشان په لوح محفوظ باندې نازل کو چې دا د وم اسمان د سدرة المنتهی د پاسه یو کمره ده. او بیا د هغه ځای نه الله رب العزت دا قرآن را نازل کړو نو په اول اسمان کې یو کمره ده چې بیت العزت ورته وایي، په هغې باندې را نازل کړو او هغې ته اسمان دنیا وایي. نو بیا د دې اسمان دنیا نه دا قرآن په 23 سال کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې را نازل شوی دی. نو د دې قرآن نزول 3 ځل شوی دی، 3 ځل دا قرآن نازل شوی دی. نو عزتمندو قرآن د الله تعالی کتاب دی، نو هغې سره چې نسبت د دې میاشتې راغی دا میاشت بختوره شوه، دا میاشت د قدر نه او د عزت نه ډکه شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو 2 وروڼه یو ځای مسلمانان شو. دا اوس واورئ، په یو ورځ په یو وخت او دواړو چې دی نو یو ځای کلمه وویل او دواړه یو ځای مسلمانان شو. او په هغې کې یو په عباداتو کې تیز و مخکې و، دی بل هم عبادات کول خو یو پکې تیز و، هغه شوق و رغبت ډېر عبادت سره هغه زندگی تیره کړه او یو جهاد له لاړو، په هغه جهاد کې شهید شو. دا بل صحابي دا بل د در ور لا ژوندی دی
او دی یو کال پس پخپله وفات شو بیا یو کال مس کې تیر شو هغه یو کال مخکې شهید شو دی یو کال پس وفات شو پخپله هغه په اعمالو کې تیزو په عباداتو کې تیزو په تهجدو کې تیزو د قرآن په تلاوت کې تیزو په منځونو په نفلونو کې تیزو په صدقې او خیراتونو کې تیزو او لوی مقام مرتدا ملو سو چې شهید شو بیا او دا بل د هغه نه په عباداتو کې کم صدقات خیرات منځونو روجو زکاتونو کې نفلونو کې دا هغه نه کم او شهیدم نشو په خپله مرګ باندې یو کال پس وفات شو حضرت ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما خوب وکتو خوب می دا وکتو چې د جنت په دروازه باندې ولاړې ما وي جنت په دروازه باندې ولاړې ما او دا دوه رولم د جنت په دروازه باندې ما سره ولاړ دا دوه رولم چې یوځای مسلمانان شوي دام د جنت په دروازه باندې ما سره یوځای ولاړ دي اوس ګوره یو خوب عام زمون غوندې خلکو خوبونه یو د نیکانو صالحانو خوبونه یو د صحابي خوبي او یو د پیغمبرانو خوبي په دې کې شک او شبه نشته دی چې د پیغمبرانو خوب دا وحی ده په دې کې شک نشته لکه اتفاق دی د صحابو په خوب کې اختلاف شته چې دا آیا حجت او دلیل دی او که نه دی خدا هغه خوب دی چې په دې باندې مهر رسول الله صلی الله علیه وسلم والے دی دا هغه خوب دی دا وحی ده دا څه شی ده جی دا وحی ده دا د الله دین او شریعت دی چې د جنت په دروازه باندې دا دواړه ولاړ دي چې دې کې د جنت داروغه او څوکیدار راووتو دننه نه او دا کم رور چې په خپله وفات شوی و ځکه وي جنت ته راځه خبره په شهید ته نه وایي شهید په ځای ولاړ دی یو کال مخکې وفات شوی دی دا کم چې په خپله یو کال پس وفات شوی دی ته وایي جنت ته راځه دی جنت ته دننه ابو طلحه وی ډېر زیات حیران شو ډېر زیات حیران شو لږ ساعت پس بیا راووتو دې شهید ته وایي تم جنت ته راځه هغې هم جنت ته دننه کړو ځان سره وایي زه هم دې حیرت و سوچ و فکر کې یم چې بیا راووتو او ما ته وایي چې ارجع واپس لاړ شه ستا لا وخت نه دی راغلی چې ته جنت ته دننه شې ته خو لا دنیا کې ژوند دی که ته خو لا مړ شوی نه که ته خوب ګورې لګیا یې نو ستا لا وخت نه دی راغلی سهار دی چې راپاڅېدو نو دا خوب یې خلکو ته بیان کړو چې خوب یې خلکو ته بیان کړو نو امام الانبیا ټول وایي صلی الله علیه وسلم هغه ته دا خبره راغله چې حضرت ابو طلحه دا خوب کتلی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راغون کړ دام ورسره ناست دی امام الانبیا ورته فرمای چې تاسو په دې باندې تعجب کوئ چې دا دویم سړی د هغې نه اول جنت ته داخل شو هغه شهید هم دی په عباداتو کې هم تیز دی په نفلي صدقاتو خیراتو کې هم تیز دی د قرآن په تلاوت کې هم تهجدو کې هم تیز دی شهید هم دی تاسو په دې تعجب کوئ چې دا شهید وروسته جنت ته لاړی او دا بل سړی اول جنت ته لاړو امام الانبیا ورته فرمای تاسو نه ګورئ چې د هغې د یو کال روجې زیاتې شوې ورته وایي یو کال رمضان په هغه باندې تیر شو د یو کال منځونه د هغه زیات شو د یو کال عبادتونه د هغه زیات شو رمضان دومره قیمتي میاشت ده چې هغه رورې هغه شهید نه جنت کې مخکې داخل رمضان ډیره بهترینه میاشت ده آسماني ټول کتابونه د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي ټول کتابونه آسماني د رمضان په میاشت کې نازل شوي او قرآن عظیم الشان باره کې اکثر علما فرمایي شب قدر او په 27 رمضان باندې قرآن عظیم الشان دا نازل شوی نو رمضان مبارک بختوره میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رجب د میاشت نه ویلې رمضان را روان دی وی رجب او بیا شعبان او بیا رمضان دو میاشتې مخکې به ویلې
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله د شعبان او د رجب کې موږ له برکت واچوه او موږ رمضان ته ورسوه. رمضان ته هم خدای ورسوه. د عمر لالچ په پیغمبرانو کې نشته دی. نیکان صالحان خلک وایي چې کله به مړه کېږو چې بس د الله سره ملاقات وشي، لیکن دغه وخت کې به پیغمبر علیه السلام ارمان کولو چې کاش زه رمضان ته ورسم، د عمر مې زیات شي. رمضان بختوره میاشت ده. الله کریم د دې میاشتې روجې په مسلمانانو باندې فرض کړي دي چې دې میاشت کې به دا مسلمانان روجې نیسي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان څه مقصد دی؟ یا الله ولې موږ سهار نه د نهر ساتلي یو د اذانونو نهر تر ماښامه پورې؟ خدای ستا له څه ضرورت دی؟ ته زموږ په دې لوږه باندې څه کوې؟ تا ته خدای څه فایده ده چې موږ دا لوږې تېرې کړو او سخته ګرمي وي کله او خولې راماتې وي او ژبې راوتې وي او خوراک دپاره پریشانه یو. ولې؟ الله تعالی فرمایي یو مقصد دا دی لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري پیدا شي، د الله نه یره تا کې پیدا شي، ستا نفس کنټرول شي. نفس مزې غواړي، مزې خوراکونه غواړي. یو بزرګ واقع لیکلی ده چې نفس ورته ویلې چې څه خوراک را باندې نه کوې، و یره پیسې نشته، پیسې نشته، خو روزانه تنګول دي، اولیاء دي که نه هغې خو روزانه ورته خوراک نه کوې را باندې. یو ورځ ورته وایي چا نه قرض واخله مړ خوراک را باندې کوي. ښه وایي ښه ده ټیک دی، بیا به خفه کېږې نه. ښه نفس ته وایي بیا به نه خفه کېږې، بس پیسې واخلې ښه مزېداره غوښه یې وخوړه. ښه ډېره چې غوښه یې وخوړه نو جذبات راوچت شو، نو اوس نفس ورته وایي زنا نه کې، اوس ګرم شو، طاقت او قوت راغې. دی ورته وایي ولې نه؟ چې هغه خبره مې ونه دا دې منم. وایي زنا یې پې وکړله، چې زنا یې وکړه بهر راووتو، چغې ووالې چې خلکو زه ستاسو هغه بزرګ یم او دا د ما زنا کړې ده، ستاسو زما باره کې څه خیال دی؟ خلک راغون شو، داسې ووالو داسې که نه چې بس وینو کې لت پت کړلو او بیا وینو کې پروتو. نفس ته وایي څنګه اوس خوند یې وکړو که هو نه کړو؟ وایي هغه ورته اوس مې توبه ده چې بیا درته ووایم چې سره باندې وخورم. وایي عقل مې درته وښولو. وایي دا خو صرف عبرت دپاره یو واقعه ده. دا نفس خواهشات غواړي او روژه کې څه شی شي جي؟ نفس ښکته شي، خېټه تشه ده. پوه شوې که نه؟ سړی وایي یاره خبرې م نشو کولی، بس پرېږده یار بس. او حدیث کې هم راځي چې تا ته څوک څه ووایي ورته یار زما روژه ده، زما روژه ده، ما سره جګړې مه کوه. خلک وایي روژه لګېدلې ده، 2 کسان په جګړه شو. د دې روژه نشته، دا کوجه خوران دي، د دې روژه نشته. روژه کې د چا ډېر زور دی چې جګړه وکړم؟ یار شته زور شته چې جګړه؟ خدای په خدای ماشومان خبرې کوي لکه غلې کم اصغر هله خراب کړل. یاره چنګه کوي، روژه هم ده دی لګیا دی را پکې په سره مولل. سړی دومره خو دا خلک کوجه خوران خلک یې روژه بدنامولو دپاره درز د جګړې یو خبرو بل به روژه مې په سر وخته. وایي توبه خدای پاک، چرسو پوډرو او آیس مې په سر وختل او روژه مې په سر وخته. نو دا یو ډرامه دی خلکو جوړه کړه، دا دروغجن دي، د دې روژې نشته دی. ښه روژې نشته دی چې څوک در سره جګړه هم کوي. رسول الله علیه السلام فرمایي ورته وایي زما روژه ده، زه روژه دار یم، زه جنګ جګړې نه کوم چا سره. نو عزتمندو یو مقصد د روژې دی لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري پیدا شي. او بل دا دی چې ځکه مې تا باندې لوږه تېره کړه، ځکه مې تا باندې دومره تنده تېره کړه چې تا سره د غریب احساس پیدا شي، تا سره د غریب قدر پیدا شي او ته دا سوچ وکړې چې زه خو 11 میاشتې خوراکونه کومه، خېټه ده کومه او قسم مالونه خېجومه، حرام نه ګورمه، حلال نه ګورمه، خېټه ده کومه، لیکن زما دا ګاونډي چې کله خوري او کله نه خوري نو ما ته احساس وشو الله دا لوږه خو ډېر سخت شی دی یار، دا تنده خو ډېر سخت شی دی. نو زما کې احساس پیدا چې زه ګاونډي له څه ورکومه، بیا لږ ورسره مدد کومه. دا روژه کې سړی لږ سخي نه شي؟ تا څه وایي سخي شي که نه؟ د همدا وجه یې که نه تقوا پکې راله، پرهیزګاري راله. او بل دا دی چې غټ شیطانان یې سرکش یې تړلي دي،
سرکشه شیطانانې تړلي دي واړه ګرځي هغه بیا هم کار کوي اشارې مشارې خلکو له ورکوي خو غټ غټ تړلي دي نو روژه دې نه خرابوي خو دومره دی چې څه نه څه کله غیبت وشي د سړي نه کله څه وشي غیبت وشي کله دروغ وایي دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غیبت او دروغ دې سره روژه ماتېږي وایي غیبت او دروغ سره څه کېږي روژه ماتېږي دوه زنانه راغلې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي مونږ مړې کېږو دا روژه به ماته کړو مروږي نه بس دومره لږ او تنده را باندې راغلې ده پیغمبر علیه السلام ته فرمایي دا ګوته د خوله کې دننه کا دې مرۍ ته دا ګوته ور دننه کا چې ګوته یې دننه کا الټه یې وکړې د غوښې ټوکړې پکې راووتې هغه یې حیران شو چې موږ غوښه نه ده خوړلې وایي تاسو د مسلمان غیبت کړی دی ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه فكرهتموه الله فرمای غیبت د یو بل مکوا تاسو خو خوي چې د خپل مړ ورور غوښه وخورم نه خوښو نو غیبت به نه کې په دې روژه کې دروغ به نه وي اسم دروغ نه وي اسم دروغ ګناه ده الکذب یهلک امام الانبیاء فرمای دروغ د هلاک او تباہ کوي زموږ مشران وایي د دروغ خپې نه وي خپې څه مطلب نه وي چې د کوم سړي خپې نه وي نو زر ګیرېږي تښتېدی نه شي منډه نه شي والی دروغ هم زر ګیر شي خپېمانه دروغ مه وایه چغلخوري مه کوه یو بزرګ نه چا تپوس وکړو ما اذل من الیتیم د یتیم نه ذلیل څوک دی ما اذل من الیتیم د یتیم نه ذلیل څوک دی هغه ورته وایي چغلخور ولې چې تا ته چغلي کوي ټیک شو جي بیا ما ته چغلي کوي کله کله دا دواړه یو ځای شي نو دا چغلخور گیر شي هلکه تا ده ته هم دا خبرې کړي دي ما ته هم یاره بس مړه دې وخت کې دا دومره ذلیلي چې د یتیم نه زیات ذلیل شي خوار شي بې غیرته شي نو دې روژه کې به دا کار هم نه کوو نو وګوره روژې برکت څومره و چې هغه شهید نه هغه سړی مخکې جنت ته داخل کړلو شهید نه څه کړو مخکې جنت ته داخل کړلو روژه کې به احساس پیدا شي چې د غریب سره به مدد کوو د الله تعالی په مخلوقاتو ټولو مخلوقاتو باندې به رحم کوي الله تعالی په ټولو مخلوقاتو باندې یو زنانه ډمه وه فاحشه زنانه وه زناکاره زنانه وه زناکاره او روانه ده په لاره باندې او یو کوی په غاړه باندې تیره شوه دواړو جهانو سردار فرمای چې کوی په غاړه باندې تیره شوه نو یو سپی تږی دی او هغه داسې سر وخي او داسې خټه باندې چکونه لګوي د هغه خاوره باندې چکونه لګوي دومره تږی دی دې زنانه چې وکتل اوهو دا خو ډېر تږی دی هغه خپله لوپټه کوزه کړه پخوا به دا ډمې مخه وي لوپټه خو بیا چوله کړه لوپټه خو بیا چوله که نه دا ډمې به هم دومره خو پکې حیا به وه لوپټه بیا چوله د دې زمانې خو ډمې نه دي خو د ډمو نه بدتر کردار دی د دی په دې سوشل میډیا باندې په دې ټیک ټاک باندې قسم په خدای بربنډې راووتې چې مونږ پیسې وګټو غټ غټ خلک الله هم دې معاف کي نو دا امیر صاحبان او دا مولي صاحب دای بدنامه کړل ټوپۍ به مچولی وي پټکې پکې بازي والی ګډیږي پکې ډانسونه پکې کوي ښځو سره ویډیوګانې پکې جوړوي دا څومره بدبخته انسان دی دا څومره ذلیل انسان دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتونه بدنامې ظالمه د الله د پیغمبر سنت الله رب العزت ته د خپل عرش او د ځمکې او د اسمان نه زیات خوښ دی او تا هغه بدنامې نو بربنډې راووتې یو کس راته ویلی و یو ښځه چې دی نو جینۍ پرتوګ کوز کړو او په کمیس کې ویډیو جوړه کړه چې زه وایرل شمه لکه ما ټوله دنیا وګوري پرتوګ کې کوز کړو بربنډه ویډیو جوړه کړه خپله چې ما دنیا وګوري دونه بېحیایي راله امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه زنانه چې بېحیا ده کومه زنانه د بېحیایي جامې اچوي
او بربنډه په معاشره کې ګرځي دواړو جهانو سردار فرمایي د جنت خوشبوی په دې زنانه باندې حرام دی وي دا زنانه د جنت خوشبوی نشي بویولې او دواړو جهانو سردار فرمایي د جنت خوشبوی به د جنت نه د 40 کاله لرې به خلکو ته محسوسېږي وي 40 کاله مزل به پاتې جنت ته برسي خوشبوی به درته راځي 40 کاله دنیا نه زیات مزل دی خدا زنانه به د جنت خوشبوی نه سکی پارلیمنت کې بل پاس شو چې د 18 سال نه کم به نکاح نه کوي 18 کالو نه کم د جنۍ او د الک نکاح به نه کوي بل چا پاس کو چې نه د قرآن نه خبر دی نه د اسلام نه خبر دی نه د شریعت نه خبر دی نه د هغې نظام شته د خاندان شراب اوس کی او پارلیمنت تراشی او بیلونه پاس کوي د قرآن او د سنت خلاف شپې ټوله شپې په زنا کې تیره کړه ټوله شپې بدکارۍ کې تیره کړه او راشي بل پاس کوي په هغې کې چې 18 سال نه کم به نکاح نه کوي د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها نکاح د 6 کالو په عمر کې شوې ده د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی نکاح د 15 کاله په عمر کې شوې ده څه مطلب شو نه د عائشې نکاح مونږ ته قبوله ده نه د فاطمې نکاح مونږ ته قبوله ده وایي معاذ الله ثم معاذ الله زه نشم ویلی خو دوی زنا کړې ده الله دې نه کړي لږ سوچ کوه ته په دې سوچ کې ناست چې صحیح خبره کوي که نه لږ سوچ کوه نکاح دپاره په شریعت کې عمر مقرر نشته دی په هر عمر کې د 1 کال د ماشومې نکاح کېدی شي په دې کې نشته دی دا د چا څه خبره دا د شریعت خلاف نه دی د دوی ښځې څه شی دي د دې خلکو د دې چې کوم دا بل پاس کوي د دې ښځې قسم په خدای چې د بوای فرینډو سره شپې تېروي د هلکانو سره شپې تېروي د دې لوریانې د بوای فرینډو سره د پلار مخامخ لاس کې لاس ورکړي ګرځي دی چې چاله دومره غیرت نه هغه به راځي دا بل به پاس کوي چې 18 سال نه کم به نکاح نه کېږي معاشره خرابولو دپاره دومره یو قانون شروع شو ځکه موږ وایو چې باید د علماو سره مینه کوئ علماو سره محبت کوئ دا علما دنیا او د آخرت زموږ خیرخواهان دي قسم دی چې دا علما دنیا او د آخرت زموږ خیرخواهان زموږ ایمان بچ کوي زموږ جوماتونه بچ کوي زموږ مدرسې بچ کوي زموږ عزتونه بچ کوي دا علما دا به زموږ ارسم دی به کوي دی په دې باندې پوهېږي چې دا قانون صحیح دی او که دا قانون صحیح نه دی په دې باندې پوهېږي عزتمند دا د انګریز قانون دی د 14 کالو جینکۍ تختې لګیا دي کورونو نه 15 کالو جینکۍ تختې کورونه لګیا دي چې لور دې ځوانه شوه او رشته راله ښه رشته ده بیا به سوچ موچ مه کوه ورکه رشته بیا لور ورکه چاله قسم دی لور ګورې د چاله د ورکولو سیز نه دی ګورې ښه لور خو د کور رونق دی که نه لور خو د کور ښکلا ده که نه خو مجبورۍ کې سړی ورکوي ګورې لور خود اڑا ٹکڑا دا کنا الفاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اللہ پیغمبر فرمائے فاطمہ زما دا اڑا ٹکڑا دا سنگا با زما اڑا غواری زما دا لور بلکور کے ورکما خو بس زما دا پیغمبر حکم دے زما دا اللہ یو قانون و شریعت دے دا خپل گل غوندې کې لور زه د خپل بل چاته حواله کومه قسم په 50 کالو کې مې چاله ورکړې وه خو د شریعت نه مجبوره یم او د الله د حکم پابندي کوم بس نو چې لور راله خسته رشته راله وکړه مزیدار خس زامن دي بس نکاح ورله وکړه الله کریم به روزګار ولا برابر کی الله به رزق برابر کی رزق د الله په لاس کې دی چې زوی دی قابل دی د دې چې دا نکاح وکړي نکاح ورله وکړه الله تعالی به رزق ورکوي کم صحابي به چې غریب و جي زما روزګار نشته دواړو جهانو سردار به ورته فرمیل واده وکړه نکاح وکړه یو صحابي راغی وایي جي غریبي ده وایي واده وکړه که نه واده یې وکړو وایي جي اوس هم غریبي ده وایي بل واده وکړه بیا راغلی اوس هم غریبي ده وایي درېم واده وکړه درېم وکړه چې درې وکړل هغه ښځه مالداره وه او هغې به چې دی نو د ټوپۍ دا جوړولو کار په لاسونو باندې کولو سړی مالداره شو درې ونه ښځې ساتلې بیا
خلک وایي رزق د ښځې په قسمت کې دی وایي که دا پسې خبره ده خو ګورې ګوره دې حدیث ته هم ګوري دا ښه دا عوام الناس هم ډېر پوه خلک دي حدیثونه څه نه څه یاد کړي دي هغې باندې وایي وګوره وایي رزق ده وایي اولاد د سړي په قسمت کې دی وایي که نه دا که الله اکبر. نو عزتمندو معاشره زموږ پاکه معاشره دا روژه څه کوي ستا نفس کنټرول کی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که ستاسو وس نه کېږي چې روجې ونیسئ نکاح وکئ نو بیا تاسو روجې نیسئ وایي وس دې نه کېږي که نه چې نکاح وکړې پیسې نشته مهر نشئ ورکولی ښځې له خو به مهر ورکې که نه پوه شوې یو جدا کمره خو به وله برابرې که نه یو کچن خو به وله جدا برابرې که نه دومره خو به یې کې که نه جوړه جامې خو به وله اخلې که نه کال کې 2 جوړې د شریعت حکم دی چې ښځې له به کوي یو د اوړي یو د ژمي او زمونږ څومره کوي دا مې د ترور د زوی د ماما د نیکه د زوی د نوسي واده دی رشته مو کته او په نکریزو به یو جوړه کومه په جنج به بله جوړه کومه په ولیمې به درېیمه جوړه کومه دا زموږ زنانه دي او چې کوم مالدارانې وي نو هغوی کم از کم 10 جوړې کوي کم از کم 10 جوړې او زموږ غریبان زما غوندې چې د هغې چې دی نو 10,000 روپۍ تنخواه نه وي نو هغه څه کوي 3 جوړې هغه کم از کم کوي 3 جوړې دا اوله تا خو ایله دا جوړه کړې ده که نه خو دا نکریزو کې مو واچوه او دا ولیمه کې نه دا خلکو وکته دا خلکو وکته او دا تجربه ده په دې زنانو کې زموږ سړو کې نشته دی دا جوړه یار 50 ځل خو مې اچولې څه خبره کومه 10 ځل خو مې اچولي که نه خو تاسو ته پته نشته دی 100 ځله اچولې ده تاسو ته پته شته دا مې 13 ځل کله اچولې وه نه ښځو له پته لګي ته جوړه واچوه ښځه جوړه واچي اله دا خو هغه تېر واده کې نه واچولې تاله ښځې داسې په دې شیز کې 1 نمبر دي یقین وکړه په دې کې 1 نمبر دي پته دا سینډل ستا پیژني مونږ سړي نه پیژنو مونږ یو واده کې یو جوړه ده په 10 ودونو کې بچولي پروا نشته دی خو ښځې پیژني جوړه او بله دې کې دا کار هم شته دی چې تا څنګه جوړه کړې که نه د یو زنانه او بل هم داسې وکړه او دې ولې وکړه زما په شان جوړه خفه کېږي په هغې باندې او زما د هغې خو یو شان جوړې شو اوس به څه کېږي خدای پاک ښه ده چې مخکې نه ورته پته نه لګېدلې بله بیا د باندې هغه سته بیا خو دا د واده په وخت پته ولګېده چې دم اچولې د هغه هم دواړه شادي حال کې یو ځای شوې اوهو جوړې خو یو شانتې دي نو بس اوس دله نه شي ویلی ځکه چې وخت خو تېر دی که مخکې نه پته ولګېده نو صبر وکړه بیا به درته بیا د بل راله واله اوس نو عزتمندو روژه څه کوي د انسان نفس کنټرول کوي نفس روژه کې د غریب سره امداد یو عالم لیکلی دی یو بزرګ واقع لیکلی ده وایي باران نه کېدو هندوستان کې ډېر مخکې خبره ده هندوستان کې باران نه کېدو خلک نیکانو خلکو له جي دعا وکوي امامانو د جي دعا وکړي خدای باران وکړي خدای دې باران نه دې باران وکړي خو دا سوچ نه کوو چې ولې نه کېږي باران ولې کېدی شي یو غریب په کور کې لوږه وي کېدی شي یتیم لګیا دی نه هره شپه تېروي ځکه الله باران نه کوي کېدی شي یو سرتورې کونډه د هغه د کور کې خوراک بندوبست نه وي کېدی شي چا روژه په اوبو باندې ماته کړې وي کېدی شي چا روژه په تشه خوروا باندې ماته کړې وي او تا ځان ته 10 قسمه خوراکونه ایښي وي ځکه نو خلک بزرګ ته راتلل چې دعا وکړي چې باران نه کېږي باران دعاګانې کوي باران نه کېږي یو ورځ یو عالم وایي زه لاړم بزرګ ما ورته ویل چې جي دا باران څه مسله ده وایي ما ته وایي چې کیمه راوړه راله څه راوړه کیمه هغه کیمه راوړه چې کوم ته خپل کور ته به وړې داسې کوي وایي ما ډېره ښکلې صفا سوتره کیمه مې راوړه داسې عبرت دپاره یو واقع ده صفا سوتره او هغې له مې ورکړه کېناسته ما ته وایي ته ځه بس بار راووتم او پټ ودرېدم چې دا په دې کیمې څه کوي اوس وایي کیمې په شاپر کې تاو کړه څادر یې ځان نه تاو کړو ووتو او زه ورپسې شوم زه اوس ورپسې ما او دی مخکې روان دی تقریبا یو نیمه ګنټه 40 منټ مزل یې وکړو او یو ځای کې داسې وړوکی ځنګل غوندې کې دی او لاندې یوه سپۍ پرته ده سپۍ او د هغې واړه بچي دي او د سپۍ دا دواړه خپې ماتې دي ګاډی ماډی به پې چا وکړي خپې ماتې دي او دا بچي
داسې خوله اسمان ته کې چغې وخي د لوږې نه داسې چغې وخي او دا سپی هم داسې چغې وخي ولې بچي دي که نه 5 شپږ اته بچي وي چغې وخي وایي دې دا بزرګ دی کیندای کیمه کولا وکړه هغه سپی ته یې ور واچوله هغې هغه اوخ دی ورته اوس ولاړ دی هغې چې وخوړل نو داسې اسمان ته یې چغه وواله دا وایي زه هم ورسره لاړم ورسره ودرېدم نږدې وي هغه بزرګ و د سړی خو راپسې راغله ودرېد وایي قسم په الله وایي دومره سخته ګرمي وه چې خولو کې داسې مونږ لت پت و چې هلته ورسېدو که نه پیدل او الله باندې وایي چې مونږ کور ته را رسېدو وایي باران شروع شو یو ځناور باندې رحم باندې الله دومره اجر ورکوي نو هغه ډمې خبره مې کوله نو هغې څه وکړل په خپله موزه باندې اوبه راوویستې موزه او چپړه باندې اوبه راوویستې او هغه سپي ته اوبه ورکړې د الله پیغمبر فرمای الله تعالی د دې عمل د وجې نه جنت ته ولېږلی او نیکه صالحه تهجد ګزاره قرآن خانه زنانه وه او یو پیشوی ونیوله ویې تړله او نه پرېښوسته خوراک څښاک ته یې نه پرېښوسته ځکه چې پرېږده چې په خپله خو به څه وخوري که نه تا پرېښې ده هغه په خپله مړه شوه ته ګناهګار نه یې خو تا تړلې ده اوس خوراک نه ورکې ورله نو هغه مړه شوه د لوږې نه رسول الله علیه السلام فرمای د دې عمل د وجې نه الله تعالی دوزخ ته وغورځوله او بل روایت کې راځي هغه پیشو الله پې مسلطه که دوزخ کې پې چکونه لګوي پیشو نو اوس چې الله تعالی په زناورو باندې دومره خوشحالیږي او د زناور په تکلیف نو الله تعالی دا بندگان دا خو الله زناور خو د دوی خدمت له پیدا کړي دي دا سپیو پیشوګان او دا خرونه او چیلې او ګړې خو الله د دې انسانانو خدمت له پیدا کړي دي او تا چې یو انسان سره ښېګړه وکړه رب به څومره خوشحالیږي روژه خو هم دې دپاره ده که نه چې تا کې احساس پیدا شي که نه نو روژه کې به د قرآن تلاوت به هم ډېر زیات کوو اخري خبرې دي بس روژه کې به څه کوو د قرآن عظیم الشان تلاوت به ډېر زیات کوو ډېر تلاوت به کوو چا چې یو ختم د قرآن په روژه کې وکړلو الله تعالی به ورله د 80 ختمونو ثواب ورکړي 70 ختمونو ثواب الله تعالی د روژې په یو ختم دی مسلمان ته ورکوي ته به څومره ختمونه په دې 11 میاشتو کې ځه یقین وکړه چې یو هم نشې کولی چې ډېر تکړه سړی وي نو کال کې د یو ختم وکړي 2 دی وکړي 3 دی وکړي 4 دی وکړي 10 دی وکړي ځه 10 دی وکړي او یا څو کولی شي ګرانه ده الله تعالی په دې یو ختم باندې د روژه کې چې چا وکړو د 80 ختمونو ثواب ورکوي ځکه تیر ځل ما تاسو له ویلي چې صحابه به زکات په رمضان کې ادا کولو چې یو فرض اجر هغه په 80 باندې بدلیږي نو الله تعالی د دې 80 زکاتونو ثواب موږ ته راکړي په مقدس مکه که یو سړی 50 کروڑه نفلونه وکړي که نه فرض ته نشي رسېدی د فرض یو رکات ته نشي رسېدی لیکن د رمضان دومره برکت دی دوانو جهانو سردار او امام فرمای چا چې په رمضان کې نفل عبادت وکړو الله تعالی به د فرض عبادت عمره ثواب ورله ورکړي او روژهدار دپاره 2 خوشحالیانې دي الله فرمای د الله پیغمبر فرمای یو خوشحالي د روژه ماتي په وخت کې ده شته که نشته دی داسې ناست دی ورته اوهو چې کله اذان ته وخت نږدې وي که نه او ته ناست او دې خوراک ته ګورې او وړه دې م کېږي چې دا اوبه وڅښم او دا شربت وڅښم او دا پیکوړې وخورم او دا چیزونه وخورم او ته انتظار کې چې اذان به کله کېږي الله تعالی فرشتو ته دا منظر ښکاره کړي وایي تاسو ویلې چې انسان مه پیدا کوه راشه وګوره که نه نن زما حکم نه یو دا د یو بوټ اوبه دې خولې ته یوسې وایي ځه هغه زما بنده ته نن وګوره څنګه زما د حکم په انتظار کې ناست دی نو روژهدار دپاره د روژه ماتي په وخت کې خوشخبري ده الله تعالی فرمای د الله پیغمبر دیمه خوشخبري د هلته د الله سره ملاقات په وخت کې ورته میلاویږي ولې الصوم لی وانا اجزي به الله پیغمبر فرمای د الله ارشاد دی چې روزه زما دپاره د دې بدل به زه ورکوم نو یو اجر او ثواب یو خوشحالي به الله تعالی د قیامت په میدان کې ورته ورکوي